أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. سورة مائدة آيات نمبر 14. ان الذين يقينا كسان كفروا چاغي كفر کړي لو ان لهم ما في الارض جميعا کچيري وي د هغوی د فار ما هغه في الارض شپمزکه کې دي جميعا ټول ومثله معه او د هغه په مثل باندې ليفتدوا به چې فدیه ورکړي فهغه سره من عذاب يوم القيامه د قیامت د ورځې د عذاب څخه ما تقبل منهم نو قبول بنس منهم د دوی څخه ولهم عذاب علیم او د دوی د پاره دردناک عذاب دی. د آیات د مخکې آیاتو سره مناسبت دادی چې مخکې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی مؤمنانو ته ځینې احکام بیان کړ او د احکاماتو د بیان سره ورسته بیا تمام مومنانو ته د تقوا یادونه وکړه. تاسو تقوا اختیار کړئ او د الله سبحانه و تعالی ته د تقرب وسیله چې صالحه اعمال دي هغه برابر کړئ. وجاهدوا فی سبیله او د الله سبحانه و تعالی بلار کې jihad وکړي. نو دا د کامیابی شی دی. مطلب دا چې کامیابی پر درو شیانو باندې بنا ده. هغه دا چې انسان د خپل رب په ذات ایمان ولري او تقوا اختیار کړي او صالحه اعمال وکړي تر څو چې د صالح اعمال په وجه د جنت ته داخل شي او خصوصا د الله تعالی په لار کې jihad وکړي. ځکه jihad دا د کامیابی او عزت تاج دی. د هغه آیات چې د jihad یادونه خصوصا پکښ وسوله مفسرین یې وجه دا شو دلې چې مخکې الله سبحانه و تعالی هغه خلق چې لاري نسی غلاوي کوي خلق وجني هغه تعالی تعالی فساد وې نو دی کې د یو شبهه او د یو وهم رد موس چې دا شنی استای سره دا وهم پیدا شي که مجاهدینو ځینی خلق قتل ولا یا ځینی وطنونه ورانه ولا یا ځینی خلق وجلو بندیانول چې دې ته فساد وایس بلکې دا د خدای په لار کې jihad دی ځکه دا شرعي وظیفه ده. نو چونکی ظاهرا د jihad څخه هم تخریب د بلاد راضی قتل د انسانانو راضی خدای الله تعالی ته مقصود وي ځکه چې داسې خلک چې د الله عزوجل پر ذات عقیده نه لري داسې خلک د ژوند لایقان نه دي چې د خپل حقیقي منعم او د خپل حقیقي رب مقابله کوي او د هغه د دین مقابله کوي. دا د ژوند لایقان نه دي. هغه ته ژوند ورکول ژوندۍ پرې شودل جرم دی. د هغوی وجل سعادت او نیکبختی ده. نو ځکه الله تعالی خاصه یادونه وکړه چې وجاهدوا فی سبیله تاسو د خدای عزوجل په لار کې jihad وکړئ. یعنی دا وهم د سره پیدا نسی چې دا به ظلم نو بیا به تاسو کامیاب شئ. نو د کامیابی مدار پر دغه شانو راغلی چې ایمان دی تقوا ده صالح اعمال دي د خدای په لار کې jihad یا فزان یا په مال سره یا په دواړو سره. نور روان آیات کې به الله تعالی د کافرانو د یو باطل اعتقاد رد کړي. هغه د دې چې د کافرانو عقیده ده چې دوی د مال په وجه نجات پیدا کړي او د مال په وجه عزت او سعادت پیدا کړي. نو الله سبحانه و تعالی فرمایي هیڅ کله دا نشي کېدای حتی چې کله دا کافران د قیامت په ورځ باندې راشي او دوی ته د الله عزوجل د طرفه جهنم ته د تللو فیصله وسی. نو که بالفرض د دوی د هر یو سره دومره ډیر مال وي چې د امزکه ور باندې ډکیږي د دې امزکه تمام دفائن او خزائن چې دا ټول د دوی سره وي حصر مقصود نه دی بلکې د دغه په مثل باندې نور هم د هر یو سره وي. خدای د عذاب په دې سره ځان خلاصول وغواړي چې دا په فدیه کې ورکی او د عذاب ځان خلاص کی نو یو زرم نه جنې قبلي او نه دا سړی ته نجات ورکړي. مطلب دا چې مؤمن ته دا ضروری ده چې د مال په حاصلولو کې خپل آخرت برباد نکړي
د مال په حاصلولو کې د الله تعالی رضا په نظر کې وساتي. د مال حاصلول منع نه دي چې د الله تعالی حدود مراعات شي. کله الله تعالی حدود ماتېدل بیا د مال حاصلول منع دي. نو الله تعالی فرمای ان الذين كفروا یقینا کسان کفروا چاوي کفر کړي لو ان لهم کبل فرض ان یقینا لهم د دوی هر یو لره ما هغه څه فی الارض چې پمزکه کې دي جميعا ټوله دغه ټوله بل فرض د دوی هر یو تور کړی سي، یعنی تمام د فائن او خزائن چې په دامزکه کې دي. یوازې دا نه بلکې ومثله معه د دې په مثل باندې نور هم ورکړی سي. او بیا دوی دا کارو کې لیفتدو به چې فدیه ورکي به په دغه سره، یعنی په فدیه کې دغه ټوله دنیا ورکي من عذاب یوم القیامه د قیامت د ورځې د عذاب څخه ما تقبل منهم هیڅ کله به قبول نکړه سي منهم د دوی څخه، یعنی په دې د الله تعالی د عذاب څخه نجات نه پیدا کیږي. نجات د الله تعالی د عذاب څخه یوازې او یوازې په ایمان صالح اعمال باندې پیدا کیږي چې دا صالح اعمال د عام علماء د دې آیات په ارتباط باندې لیکلي دي چې دا ډېر سخت بیرونکي آیات دي او د انسان د پاره سخت د فکر آیات دي چې انسان په دې کې فکر وکړي. کله یو انسان ټول زندگی د مال په حاصلولو کې مصرف کی، ظاهری شکل او لباس کورنی زندگی د باندې زندگی ټول د شریعت خلاف وي او فقط په دې کلمه باندې چې زه مسلمان یم ځان ته ام دوکا ورکی نور تم دوکا ورکی او د آخرت په ورځ باندې د سخت لوی ندامت او پښیمانی سره مخامخ. نو مومن ته دا پکار ده چې دې ته فکرمن شي چې دا مال او دا جایداد دا هر څه دا انسان ته د الله تعالی د عذاب نجات نسی ورکوي، بلکې برعکس دا د انسان د هلاکت ذریعہ ګرځي. نو انسان کمال ګټي که هر څه پیدا کوي باید د شریعت حدود پکښ پایمال نسی او په حلال او جائز طریقه حاصل کی. او دا نه وی چې کسړی مال درلودلی هغه به خدای نه فرمانی کوي، بلکې کوم څوک چې مال لري الله تعالی هغه ته سرمایه ورکړي هغه باید تر هغو خلکو چې سرمایه نه لري ډیر د خپل رب شکر ادا کړي، ځکه خپل رب د سره احسان کړی دی، د ته مال ورکړي دی، نعمت ورکړي، د خلکو د احتیاج اخلاص کړی دی، بلکې د ډیرو کسانو امیر ګرځولې دی. نو دی باید د خپل رب احسان او منی شکر ادا کړي، دا نه چې د الله تعالی ناشکری ته املا تړي. نو بیا دا سړی ته نجات نور کی چې دی ما مال درلود یا دا می درلود او بیا ورسته چې څوک خیراتونه پسکی خیراتونه هم دته نجات نسی ورکول، ځکه هغه خیراتونه هم په غلطو پیسو باندې وي او یا په هغه کې د نور ورثو حق شریک وي. لکه عام طور چې د ازموږ عام سلسله ده چې په میت پسې د مرګ ورسته خیراتونه کو، دا عموما د ګډ ویشه څخه کیږي او د ورثي حق بخشي کی دا جائز نه وي تر څو چې میراث کاملا تقسیم شوی نه. د خیرات مفید نه دي، دا تاوانی دي، د دې څخه ځان ساتل پکار. ما تقبل منهم نو هیڅ کله به قبول نکړه سي، یعنی د عذاب بخلاصون پیدا نشي، بلکې دا خو جن قبلیږي نه. د دې په مقابله کې ولهم عذاب علیم، د دوی د پاره دردناک عذاب دی، سخت سزا به الله تعالی ورکوي. اعاذنا الله منه. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون دوی اراده لري ان دا يخرجوا شووز من النار د اورڅ وما هم او ندي دوی بخارجين وتنك منها د دې اورڅخه ولهم عذاب مقيم. ولهم د دوی د فار عذاب مقيم، عذاب دی مقیم همیشه پات کیدونکي. یریدون دوی به اراده لري یعنی د دین ورسته چې جهنم ته ور داخل کړل شي، دوی بغواړي ان دا یخرجو چې ووزي من النار د اور څخه وما هم بخارجین منها او ندی دوی هیڅ کله بخارجین وتنک منها د دې اور څخه، یعنی دوی د دې اور څخه وتنک ندی هیڅ کله د دوی دا خواهش نه پوره کیږي او نه د دوی دا خواهش الله تعالی ور پوره کوي. ولهم عذاب مقیم، او د دې برعکس د دوی د پاره عذاب دی مقیم همیشه قائم اوسیدونکي عذاب، یعنی نه به هیڅ تدبیر دوی ته ګټه ورسی
چې د دوی سزا دي د یو څو وخت دپاره مؤخره او معطله کړي او نه به دوام سزا مؤخر کیږي، یعنی نه سزا او نه دوام، دواړه به دوامدار روان وي او دا به ورکول کیږي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة سارق غل والسارقة غله فاقطعوا أيديهما تاسور کاٹ کی دا هغوی لاسونه جزاء بما كسبا جزاء دفار د سزا بما د هغه کسبا چې دوی دواړو یې کسب کړیو نکالن فداس حال کی چې دا بعبرت من الله د الله تعالی د طرف او بندگانو ته. والله عزيز حكيم. والله على عز وجل عزيز غالب دی حکیم د حکمت خاوند دی. والسارق والسارقه د دې آیاتم د مخکنی آیاتو سره مناسبت ښکاره دي ځکه مخکې آیاتو کې الله تعالی څه احکام بیان کړ دي کې دا احکام بیانې. سارق او سارقه زموږ استاد په اصطلاح کې غلط ویل کی او په شریعت کې د غلا خپل ځان ته تعریف دی او د شریعت د اصول مطابق هغه قطع راځي. مخکې دا خبره موږ وکړل چې حدود دا 5 قسمه دي. یو خود قطع طریقینو د پاره حد و چې په مخکې آیاتونو کې بیان او د هغه څه وروسته بیا د زنا او زانی سړی او زانیه ښځه که غیر محسن وي واده ولري نو سل درې په معذر عام کې وهل کیږي او کچيري واده ولري محسن وي او د زور د جبر سلسله ني نو په هغه صورت کې بیا دواړه په ډبرو وشتل کیږي سنگسار کیږي. او دا غسی بیا ورسته د تهمت خبره و چې کوم څوک تهمت پر پاک سړی باندې یا پاک ښځه باندې ولګي او بیا د هغې د زنا تهمت ثابت نکړي نو اتیا درې وهل کېدی. او دا غرنګ شراب خور کس چې شراب خوري په اجماع د صحابه اتیا درې وهل کیږي. نو داسې غله حکم دلته بیانې چې څوک غلا وکړي که نر وي که ښځه وي نو راستل آسې په دې مړوند کې جنې پرې کیږي. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. سارق خو زموږ استاد په اصطلاح کې غلطه وایي لیکن د کوم سارق لاس چې پرې کیږي د کوم غله لاس چې پرې کیږي دا د قطع دپاره یې په شریعت کې خپل ځان ته څه اصول دي. یو خدا چې دغه سارق چې غلا کوي دا به دغه مال محترم را اخي، مال محترم به اخي د محفوظ ځای څخه په خفیه طریقه سره بلا اجازته دې ته غلا ویل کیږي او په دې سره لاس پرې کیږي. دا څو قیود پکښې معتبر. اول محرز ځای یعنی داسې ځای چې هغه د حفاظت ځای د هغه ځای څخه دی مال واخلي. د مثال په توګه د یو چا د تجري څه پیسې وکاږي یا د چا د کوره څخه اغلا کړي یا د یو چوکیدار سي یوسي. مطلب دا چې د داسې ځای یوسي چې حفاظت یې کول کیږي. که د داسې ځای یوړې چې هلته عمومي اجازت وي هر چا ته حفاظت یې نه کول کیږي هلته بیا قطع د لاس نه راځي. یو شرط دا دی. دوم مال به محترم مال وي یعنی قیمتي مال به وي. د مثال په توګه عامه مال به نه وي چې د ټولو خلکو تر مابین مشترک وي او یا قیمت نه لري، یو پیاز و یو پټاټه او یا د دشت بوټي و داسې شیان دا دومره زیات محترم نه دي. دریم دا چې په خفیت طریقه باندې په پټه به یې وړي که په ښکاره لاره ونیسي بیا خو یې سزا د مخکې بیان سو او یا یې د کسبري په شکل باندې د چا څه واخلي نو دا به د چمو د دوکې طریقه ده په پټه نه ده. نو دا په دا طریقه باندې دا ضروري ده. که دا طریقه نه وه بیا یې نو لاس نه پرې کېږي. او بل دا چې بلا اجازت وي که بالفرض دته اجازت سوی وي او دی تر هغې اندازې زیات یوسي نو خدای به وایي چې ماته اجازت سوی نو په دې صورت کې هم قطع د لاس نه راځي. د لاس د قطع دپاره دا څو شرایط ضروري دي بدائع او صنائع او زموږ د مذهب ټول کتابونو را نقل کړي. پر دې باندې حد سرقه جاری کیږي. نو اوس که چیرې یو سړی را ولاړ سي یو محترم مال چې هغه د حفاظت دپاره ایښودل سوی وي د یو چا د تجرۍ څخه مال یوسي او بیا د اسلامي حکومت لخوا گرفتار سي نو او پر دې شاهدان پیش سي دوه کسه
نو په دې صورت کې د لاس په دغه مړوند کې یعنی د دې ورغوي څخه لوړ پرې کیږي. لاس خو د دې ګوتو د سرو څخه تر خرګه پورې ټول ته ویل کیږي، لیکن دا مړوند کې لاس په دا اول بند کې لاس پرې کېدل دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه څخه ثابت دي. نو که یو سړی را ولاړ شو مثلا وسیه د یو مسجد څخه یو شی یوړي چې الطعام اجازت به خلکو یا د مسافر خانه څخه یو شی غلا کی او یا د مثال په توګه د بیت المال څخه شی غلا کی، نو په دې صورت کې قطع د لاس نه راسي. او یا مثلا هغه مال محترم مال نه، یو معمولی پالتو شی خلک چندانې اعتبار نه ورکي دا یوز. او بل دا چې د مثال په توګه پښکاره غلا کی یا هغه ښکارا چې غلا کی، هغه نو د دوی طریقې دي چې یا د صبري شکل سره اختیار کی او یا دغه طریقه اختیار کی دا د لارو نیولو. د لارو نیولو حکم خو بیان شو. په دغه صورت کې لاس نه قطع کیږي ځکه چې د شریعت د اصول مطابق نه دي. د دې معنا دا نه ده چې لاس نه قطع کیږي نو معاف دي، بلکې په دې صورت کې قطع د لاس نشته. البته شریعت قاضي ته اختیار ورکړي، قاضي به د خپل ثواب دید مطابق هغه ته سزا ورکړي، که هغه ته بند ورکړي او که هغه ته بل سزا ورکړي، خو حتی به نه رسیږي. او دا معنا هم نه ده چې دا سړی نو ګناهګار نه دی، بلکې دا کبیره ګناه ده ولو که د یو چا یو دانه غنم بلا اجازه سړی واخلي، ځکه دا حرام دی، منع دی. نو سارق دغه کس ته ویل کیږي. نو زموږ او تاسو په اصطلاح کې خو سرقه ډېره عامه ده. مطلب دا که یو څوک د یو چا څخه معمولی شی یوسي ام غلا بولي، هغه غلا چې لاس ور باندې پرې کیږي هغه دغه شرایط لري، دا به ضروري. نو الله تعالی فرمایي والسارق والسارقه غل والسارقه او غلا فاقطعوا ايديهما، حکم د دوی دواړو دا دی ای اسلامي امیرانو فاقطعوا ايديهما چې تاسو د دوی دواړو لاسونه ور پرېږ. ايمانهما یعنی راسته لاسونه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې راسته لاس په دې بند کې پرې کیږي. جزاء دا قطع جزاء د سزا ده بما د هغه عمل کسبا چې دوی دواړو یې کسب کړي. نکالن عبرت من الله د الله تعالی د طرفه، نکال هغه عذاب توای چې د نور د پاره عبرت. والله عزیز حکیم، والله الله عز وجل عزیز فر غالب دی، حکیم د فر حکمت خاوند دی. عزیز غالب دی، هر قسم سزا مقرر ولیسی او ورکولیسی. حکیم د حکمت خاوند دی، په هر سزا کې حکمت او مصلحت لري. حضرت امام اصمعی رحمت الله علیه یو ډیر لوی عالم دی، خصوصا په عربیت کې او په علم معانی کې ډیر زیات علم لري. هغه وايي زما څنګه یو اعرابي ناس، څنګه یو اعرابي او سرای ناس ته د عرب اصلي عربي په صحرا کې و، ځکه هغه د خپل عربي ډیره محفوظه ساتي. نو څنګه مې هغه ناس ته د آیات مې وایي، تلاوت مې کاو، وای په دې آیات کې غلط سوم. والله عزیز حکیم پر ظاهر اسوس والله غفور رحیم. ول دې اعرابي مخره تر اواله وی چې دا د چا کتاب دی چې ته وای، ول ما ورته دا د الله تعالی کتاب، ولته بیا وای، ول ما چې دوباره ورته وای دا والله عزیز حکیم پر ظاهر چې می غفور رحیم وای، ول درته دا د الله تعالی کتاب نه دی. ول ما تخپل غلطی معلومه سول چې آیات دی غلط کی، ول دوباره چې می وای عزیز حکیم، ول باره راتویل چې دا د الله تعالی کتاب. ول ما ورته ول ته د الله تعالی په کتاب باندې پوهیږي، ستا یاد دی تا ویلې دی ولیا. المال نو ته څه پوسوي، ول د قطع حکم چې کیا هغه غالب او د حکمت خاوند کی. غفور رحیم دلته نو سره لګیږي، ځکه که غفور رحیم نو د قطع حکم خو ظاهرا د غفوریت او رحیمیت سره لري دي. د دې کتاب د معلومی رشدا د مخلوق کتاب نه دی، دا د خالق کتاب دی. مخلوق دومره لحاظ نشي کولای د ټول اصول، هغه دومره د الله تعالی په کلام پیدا دومره سر په خلاص دي. فقط ما وای ما غلط کی، هغه اعرابي ویلې نو سره په خلاص چې دلته د عزیز حکیم صفات شو سره لګیږي، ځکه چې فیصله ده د فیصله په ارتباط کې هغه صفات لګیږي چې هغه په دغه وخت کې مناسب. ولو که الله تعالی غفور رحیم دی، لیکن د قطع د فیصله سره هغه نه لګیږي. نو هغه دارته وای فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، فمن هغه څوک تاب چې توبه یې ویستله من بعد ظلمه د ظلم څخه ورسته،
واصلح او صالح فإن الله نو یقینا الله عز وجل يتوب عليه متوجي کیږي پاغه باندې پتنو بصر رحمت سره ان الله یقینا الله عز وجل غفور رحیم پر بخشون کی او پر مهربان دی دلته بیا لګیږي سره فمن تاب من بعد ظلمه واصلح لکچا توبه وکشل من بعد ظلمه ورستد ظلم یعنی توبه وکشل د شرعي قواعد موافقه من بعد ظلمه ورستد د ظلم یعنی د غلان ورسته توبه وکشل واصلح او صالح سو یعنی پر خپل توبه باندې قائم هم پاتسو فإن الله نو یقینا الله عز وجل يتوب عليه يتوب توبه قبل عليه داغڅخه ان الله غفور رحيم دا ځکه چې یقینا الله عز وجل غفور فربخشون کی دی گناهونه معافوي رحیم فر مهربان دی دا آینده د پاره د نیکو صالح اعمال توفیق هم ورکوي نو اوس دا مسله ده چې توبه وکړي الله سبحانه و تعالی هغه ته مغفرت کوي لیکن دا په هغه صورت کې کداغه سارق مجاهدینو یا د اسلامی حکومت افرادو وننیاو کيونی وي بیا توبه د آخرت په اعتبار معتبره ده د ګناه آخرت ته معاف ده د توبې په وجه لیکن شرعاً به پرده باندې حد جاری کیږي چنانچه صفوان ابن امیہ رضی الله عنه هغه په مسجد کې بدو پټوی تر سر لاندې نیو چا هغه پټوی غلا کوي نو خالدی بیت دي د خپل شی محفوظ ساتي د محفوظ ځای څخه یوړي چې د در سر لاندې ولې چوکیدار نو چې جن غلا یې کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه کس حاضر کی چې دې ما څخه غلا کړي هغه خپل په خپل اقرار وکي چې و دا پټو ما جن وړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې د لاس دی پریس صفوان رضی الله عنه ناره کړي چې ما معاف کړي دی لاس ته نه پری کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل تا د اعتراف مخ کې او ما ته دراوستونه مخ کې ولې نه معافه اوس ما اختیار هم نه دی چې زدا معاف د دې معافي بیان نشته بیا هیڅ چاته د دې اجازه نشته لاس به پری کیږي او د آخرت په اعتبار ګناه معاف ده کې توبه وایسته یو مسله دارا بل مسله مفسرین دلته دا بیان کړی دا چې والسارق والسارقه دلته الله سبحانه و تعالی د غله او د غلې د سزا په ارتباط غل را مخته کوي چې والسارق والسارقه او په سورۃ نور کې الله سبحانه و تعالی د زانی او زانیه په ارتباط زانیه را مخته کړي ده الته فرمایي والزانیه والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده دلته سارق را مخته کوي او الته زانیه را مخته ځینې علماو یا جواب دا ویلي دي چې زانیه الته ذکر را مخته کړه چې شهوت په شذ کې ډیر وي نو ځکه زنا د شذ څخه صادریږي په نسبت تر نارینه ډیر نو الته هغه را مخته او غلا چې کیږي عموما په جرأت کیږي او جرأت په نارینه کې دي نو ځکه دلته سارق را مخ کیږي لیکن صحیح جواب دا دی چې دا د شهوت مسله هغه نه ده اصل خبره دلته دا ده چې په شریعت کې د کوم شي د لپاره زیات موانع موجود وي یعنی په ډیرو طریقو شریعت ته منع کړي بیا هم کوي نو ستا جرم په نسبت ترابل ډیر دي نو دلته چې سارق را مخ کې هغه په دې خاطر باندې چې الله سبحانه و تعالی نارینه ته قوت ورکړي دي استعداد ورکړي دي کاروبار کولای شي د باندې راوتلای شي ذریت پر کولای شي د ټول اختیارات سره سره چې د اغلا کوي د لپاره ډیر بدکار دي ځکه نو دلته سارق را مخ کې کوي ځکه چې موانع موجود و ډیر یعنی د ته ډیر صلاحیتونه ورکړل شي و داغه باوجود دا کار کوي نه را مخ ته کوي اول دی او الته چې زانیه را مخ ته کړه وجه زاد چې د شذې د پردې د لپاره شریعت ډیری پابندۍ لګولې بیا محرم سفر نشي کولای په کور کې بدن نه وي او دا غرنګ بیا پردې نشي راوتلای شرعي حدود د هغه د لپاره ډیر دغه دومره موانع سره سره بیا زنا کول د هغه د لپاره به خطرناک ځکه نو التزالیه را مختکړه چې ستاره لپاره ډیر اصول وتا دا ټوله مات او دلته بیا د سارق د لپاره دا و چې ستاره لپاره ډیر اسانتیا وي تا بیا مغلا وکړه نو په دې خاطر را مخ کې کړه شی چې اول ذکر کیږي
نو دا اشاره او هغه عظمت ته وي یا په بدی کې یا په شوالی کې هر خبره چی الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض الم تعلم آیات نفوه ان الله له ملك السماوات والارض چې یقینا د الله عز وجل را ملک السماوات فاچه د اسمانونو د والارض او د مزکو د يعذب من يشاء عذاب ورکوي د الله عز وجل من هغه چاته یشاء چې وي غواړي او يغفر لمن يشاء او بخشکی لمن هغه چاته یشاء چې وي غواړي والله على كل شيء قدير والله على عز وجل على كل شيء قدير په هر شی باندې کلک قدرت درلودونکی مالک الملک دی چې د اراده وی هغه بکیش چاته عذاب ورکی او چاته بیا مغفرت کی الم تعلم آیت نفوه ان الله چې یقینا الله عز وجل له غلر ملک السماوات د اسمانونو فاجهده والارض او دمزکو فاشهده يعذب من يشاء نو څوک چې دومره کامل او مطلق قدرت لري چې اسمانونه او مزکی مخلوق او ملکیت وي او دا ټول تر اختیار او تصرف لاندې وي نو هغه د دی واک هم لري يعذب من يشاء چې عذاب ورکي هغه چاته چې وي غواړي پدې کې هم حکمت وي ويغفر لمن يشاء او بخش کوي لمن اغا چاته يشاء چې وي غواړي پدې کې حکمت او مصلحت وي والله على عز وجل على كل شيء بهر شبان قدير فرق قدرت درلودن کی دي صدق الله